بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. نو دا اوس د څه خبره ده چې اخیرانه باب الباب السابع فی اللفیف ته اوم باب اخرانه باب دا د لفیف په بار کې نو لفیف لف ولا لف لفیف انده په مان دران غختل سره دي وران غختل نو دې ته هم دا لفیف د کوي چې دی دا حرف صحیح مرانغخت دی په دې حرف علتو چې په دې کې دوه حروف علت اند راغلي څو حروف علت پکې راغلي دوه حروف علت نو حروف علت پکې دی یو حرف صحیح پکې یو نو دا گویا کې دی حروف علت او دا حرف صحیح چې دا مرانغختل دی مرانغختل دی دا لفیف دوه قسمونه دي یو د لفیف مفروق او یو د لفیف مقرون مفروق دی دا وای چې دوه حروف علت پکې جدا جدا راغلي دي او لفیف مقرون دی دا وای چې دوه حروف علت پکې یو ځای راغلي لفیف مفروق د لپاره مثال لکه وحی او د لفیف مقرون د لپاره مثال لکه طوی او بیا طوی جوړ شي صحیح ده نو دی وای چې په دې هم باب کې د لفیف باس ده نو لفیف دی ته وای چې پای کې څو حروف علت راغلي دوه حروف علت پکې راغلي یو لفیف مفروق ده بل سره پدې کې لفیف مفروق اصل کړو او لفیف مقرون دغه تابع کړل او دی و چې دا لفیف مفروق دی کنه دا وقایتی وقایتا نو پدې کې ګوره دوه حروف علت یو د فاعل په مقابله کې وي او یو د لام په مقابله کې نو په فاعل په مقابله کې چې حرف علت راغی نو پدې کې بل مثال او قوانین چلیږي د څه قوانینو او چې د لام په مقابله کې په حرف علت راغی چې څه وکړي نه ناقص وګورئ اجه په یاو د عین او د لام په مقابله کې راغی نو ناقص او کذبت او د ناقص وبچلو او کدا جو ضرورت د جو وبچلو وایي به معنی نو په دې کې سنوي قوانین نشته خو دا کوم مخکې دي جوای کې بیا کېږي نو لکه څنګه چې دا مثالو کې په فاعل مې څه تغیر نه کېږي لکه وعده وعدت وعدنا نو دغه شان دی با بدی په د ماضی کې هم څه تبدیلی نه کېږي وقایا وقو وقایت وقایتا وقینا لکه پوښوي نو او په لام کلمه کې به موږ ګوره وقاره وقا نو باسل کې څنګه وقایا کم قانون دی طالبا یا مدارک ما قول مختلف بسر ولو او یقین دغه شان ټول نوز ګرځي دغه کوي گردانونه وي کنه چې دا گردانونه بعض علاقاو ته بګرانی جوړي و چې هغه ورته تاسو کوم نور خو تاسو په خپل باندې طریقې تاسو ذکر دي کتاب یو ختم کو درې کالو د صرف وشو نور ورته څه وګم نو یې چې تاسو ګورئ دي کتاب ته کم ځای به راځي وایم با یقال له الباب السابع في اللفيف يقال له اللفيف دې دا ویلېږي لفيف للف حرف العله فيه دغه چې راځم شوی دي دوه حروف علت پدې کې راځم شوی دي دوه حروف علت وهو على ضربين یو د لفيف په څو قسمه نه یو مفروق دی بل سره مقرون دی المفروق مثل وقایقی نو مفروق څه مثال دی مفروق څه دی جدا بغیر راغلی او یقی پاسل کې څنګه ولا کانو یو مال چل ناراضي کنه چې دینه د یقی څنګه جوړیږي واو بګنه سره وجنه بدل شو قانون وای قانون لاول قانون وای نو د یعیدو د وجنه د سره وجنه او په اخره کې د عین حرکت ته کم قانون لرو يدعو يرمي د وجنه سره وجنه نو ګورای یوقیو د یوقینا د یعیدو قانون د وجنه یقیو او بیا د يرمي د وجنه سو یقی وقایقی حکم فائها وې د دې حکم د فاجره د وقایقی د فاقل می حکم که حکم وعده یعدو لکه پشان حکم د سره لکه څنګه چې په فاقل می کې څه تبدیلی نه کېدل او دغه شان د وقا په فاقل می هم تبدیلی نه کېږي او حکم لامها که حکم رما يرمي او حکم د لام کلمې د چا بشان ده لکه رما فاصل کې څنګه او يرمي فاصل کې څنګه دغه شان دی وګوره موږ قانونونه ذکر دي چې په کوم ځای ضرورت چلو وكذلك حكم اغواتهما الامر قي امر دې چې نن سره دي نو دا اصل سره جوړو مونږه تقین جوړو سره جوړو نو جوړولو طریقه نه راځي کنه علامه مطالبه او اخر کار په دې تاسو کوم څه شي دي ویما څه سره تقیا بازل کې څنګه تقیا د سره به جوړیږي
تقیانا څنګه وجوړي علامه مضارع کو په خپل راوړل او درېمه څه تقیو ده کنه نو تقیو نه څه شم جوړول کنه دا هغه په علامه مضارع ده کومه نو څه پاتې شي دیو اوس کوم قانون ده یدو علم درېمه سره چې یاره د کسریو ده واو یاره کله ما قبل ده خلک نه ویلې دا په مکه واخنه اوس په کوم قانون ده یوزر ولا قانون وجه نه یا په ستر بلګما او سره بس بشي او وسو ولا بس اګنه لا لا کوم متره وګورځو نقيتيا او وس بیا په بل څه سره کی دا فاصل کې څنګه تقینا سو بدل کې تقینا نو تقینا کې دا لري او دا لري کول سو پاتې شي کی او بیا قیا او مستقلة قيانا قياني قلنا قينا قياني قيناني وقنا ما سنگل هو قياقو قياقينا يا قيانا قيانا جو ورد لگے دا مالا تقینا جوڑ کڑو کنا تقینا میں جوڑ کڑو نو چې کله زه دې کې هغه نون دا راولم نون تکي څخه په راولم نو تاسو ویلو چې دا کوم سبب د وجه نه چې هغه حذف شوی هغه سبب واپس راځي کنه لکه پوهیږئ نو قيانا قلنا قينان قينان او بل خفيفه دي قيان قين لا قن باسل کې څنګه قيون بیا دا یا ما خبرت الفاعل واقع باسل کې واقع باسل کې څنګه واقع نو واقعون سو باسل کې واقعون په ځکه هم کنه چې ګوره د لفظ څه غلا اذن به نو قبل به کیه راوړي واقعون نو قانون د برابرولو لپاره دا نه تصدیق کوي واقعون د موجود بس یا متعلق ما قبل د مکسور ده کوم قانون ده یې دوه یې ملي ودی نه بس شي ساکن مشي سب شي واقع سب شي دوه ساکن نه لاله به کومه ته وکړو نو ځان ته تصدیق کوم واقعيان واقعون بس جوړ شي واقعون سب جوړ شي قانونو یادو یې مدرمه سواقعه واقعتان المفعول موقع باسل کې څنګه موقوع د څه په ډول باندې قانون ناراضي جيد قانون ده واو به سبب یا به بدل څه شي موقوع بسو دعي ولا قانون د وجنا ارغیا اسمه تمکن باقی لګی راشي او مشدد وي مخفف ما قبل مضمون ما قبل سمو بکثر سره بدلو موقعيان موقعيتان الموضع موقعا باسل کې کم قانون ده قالب ہے یا متعلق ده مقام مفتوح به سره بدلوا موقعان او بیا الآلة منه ميقا باسل کې ميوقيون سو باسل کې ميقا باسل کې سو ميوقيون د چا بولن باندې د مې فعالون بولن باندې دا راځي قانون زاوله میزان د لګي یا متعلق مقام به سره بدلوا ميوقان کله ولو ميوقان او بیا ميوقن وذكر لګي میزان یا ورغله او مقام د مقصود هو به سره بل څه شي ميقن المجهول وقيا يوقع بدي کو سره کې يوقع باسل کې يوقع لکه پوښوي المقرون وذال في مقرون سے گئی قوا باسل کې يطوي باسل کې الى اخر ما حكمهما كحكم الناقص ولا يعل عينهما پدې بیان کې بعد تعلیل لګيږي ګوره يطوي وګوره دې يطوي تا يطوي ګوره فيطوي کې واو متحرک ته ماقبل د دې کسی ساکن ده کنه نو کوم قانون به کې چي دی ولده يقول يبيع ولا ولكن يقول يبيع ولا بغي دوجره دوا ورقه ماقبل ده کې هو خپل باندې سب شی به جوړ شي نو غوړ شم ویل نو اته لګی چې دغه ځکه دا سوال دی په قانون ولو چې د لفظ د عین کلمې په مقابله کې با د لفظ د عین کلمې په مقابله کې دا قانون نه چي عدل لګی دا و چې نه د لفظ د عین کلمې نه کړه یتو یو وزن سره نو د لفظ د عین کلمې په مقابله کې دا قانون نه چي
لهذا دا واو حرکت په ماقبل نه نقل کولای کیږي واښوي ولا يعل عينهما لما مر في باب الاجوف ذکر وجدات ترشید په باب د اجوف کې الامر من اطوي نو د تطوی نه جوړ شوی دا سره نشم جوړول یار علامات مضارع بعد کما او با احتمال ابتدا به ساکن نه کیږي نو شروع کې با او باقی نه معرفت لري کما د تطوی نه بس جوړ شي دیمه څنګه اطویا اطو باصل کې څنګه اطویو څنګه باندې اطویو څو باندې قانون ناراضي یو غیر می درې مثال اطوی اطویا اطوینا اطوین اطویان اطون اطوین اطویان اطوینان اطوین اطون اطوین وتقول من الري اروا لا ارى اروا باندې څنګه اروایا دا نه جوړه دو امر ده ها نه ده فارغ لگا دې سمعي اسمه باب ده ها لگا نه دې سمعي اسمه نه بسنګ راځي دا رویه يروى نا اصل څنګه ترویو اصل څنګه ترویو اخر کې وا متعلق ته یا متعلق ته ماقول مفتوح ده سبب تروا بچي سمجي الف زور دې بولي کې ځان دې تاسو بس راځي یاره ګوره ترویو یا متعلق ته ماقول باندې سره بدلو سمجي تروا وذ علامه مضارع حذف کا او اخر کې حرف ذکر درګل سمجي يروى ده کنه ها يروى نه اروايا اروايا سقيلك ارواينا ارواونا ارواوينا اروايان وبالخفيفه اروايان ارواون ارواين بس ما دو کوي دی وای ما دو کوي د څلګه کنه دا قانون اوس مدد کوي او تسوليت او ان ولا قانون بتسويلهم يقولن ولا قانون ویلي او بل من تاسو ته ویلو چې حرف علت د کوم سبب د وجه نه ورتيږي حرف علت د کوم سبب د وجه نه ورتيږي او کله هغه سبب ختم شي نو حرف علت با واپس راوړل کیږي حرف علت د کوم سبب د وجه نه ورتيږي او هغه سبب ختم شي نو حرف علت با واپس راوړل کیږي دا خبره ده ها لکه ګوره قل ده کنه قل له نو قل په اصل کې څنګه تقول سو بدل کې تقول ز امر جوړونه علامه مضارع حاضر کومه اخر کې با ساکن کرو للدفاع ساکنان نتلو کنه دوام کې حاضر کو او چې ځکه د قولن نه جوړوما څه جوړوما نو په اخر کې چې ځکه نون داخلي ساکنان دې سره ولا کوم نو په علامه باندې فتحه خامخاله ولما نو چې بلام باندې خامخاله ولما نو اول کې ما دا و ورته د دې وجه نه چې بلام باندې سکون نتلو بلام باندې وته لګي بلام باندې فتح راغله نو هغه سکون هغه خبره ختم شوله نو هغه بلته چې چا د وجه نه تلو نو هغه بلته په سره شي واپس براشي په دې باندې پوه شوي نو چې کله د یو کلمې کې دغه وی حرف علت کوم سبب د وجه نه غردیدلې هغه حرف علت ختم شي نو بیا هغه واپس براشي په یوه باندې بیا دا چې حرف علت چې کله په کلمې په اخره کې راشي حرف علت چې کله کلمې یا هغه زائد وي یا اصلي وي یا هغه زائد وي یا بسوي زائد مطلب اصلي مطلب لکه ګوره يدعو دا اوس اصلي دی په يدعو په اخره کې چې کوم واو دی یا په يرمي په اخره کې چې کوم حرف علت دی نو دا اصلي دی اصلي ځنه پیژنم او اوس ګوره ضرب يضربون فيضربون په اخره کې چې کوم واو دی دا سره زائد دی سره نو کله کلمې په اخره کې کله د کلمې اخر سره نون تاکید په وشو سبي وشو عددي په اخر د نون تاکید نمک حرف علت راغلو نو کدا حرف علت زائدو نو حرف علت بل لري کو حرف علت بس کو او کاستو به په خپل حال باندې بریدو زما پیراول بیا هله کا پوښوي ها لکه ګوره يضربون کنه يضربون نه يضربون نه څه دا جوړوما دا تاکید څنګه جوړوما نو تاکید چې جوړوما نو دا غي طریقه مال نه راځي کنه تاسو درځي
لا ولا شروع کې وسوله کومه لام ورکومه ادا اخر نه منونه اعرابي څه کما کټ بکما او د دې په ځای باندې منون مشدد ولا کوم کنه نون مشدد نو تاسو کنه له ولې حذف کی نو دا وو چې لګي به حذف شو نو دا قاعده ته وی ګوره بار به کې وی واذا اردت کله چې ته اراده وکې ان تعرف احکام نون تاکید چې ته او پیژنې اندال چې ته او پیژنې احکام د نون تاکید په ناقص او په لفیف کې پس کې ناقص نه پیژنم کنه په اخره غیر فعل راغلی او لفیفو چې په اخره کې لکه دوه راغلی فانظر الى حروف العله نو تبو ګورې ستا یعنی په اخره کې چې کوم حرف علت راغلی ان كانت اصليه محذوفه کچرته هغه اصل محذوف کړه شوی نو ترد دا بسر راځي لان حذفها للسكون اذا حذف د دې رسله ودن راغله او شکل هغه وهو ان عدم بدخول النون او هغه سکون ختم شو په داخلي د نون سره يعني جنون تاكيد ولا کوم د نون تاكيد نمک بخامه لفظ باندې به حرکت وي کنه چې حرکت وي نو هغه سکون ختم شو چې سکون ختم شو نو الف لته رسله وتل واپس راشي کنه یلکه وتفتح لخفه او تفتح فتحه برجي لخفه الفتحه نو اگر چې حرف علت ده او اصلي ده خو فتحه برجي چې فتحه خفيف ده لکه اتوينا نو په اتواګه خدا التقاء ساکن نه ونه کول کنه سا کتاب کولا کنه پھر سے دا کتاب کې لیکم دا ځان غوړم لیکم لکه اتوينا او غزونا او اروينا کما في اتويا لکه څنګه چې په اتويا کې دي لکه څنګه چې په اتويا کې دي پوښوي ها وان كانت ضميرا او کچرته دا کلمه په اخره کې چې کوم حرف علت راغلو دا سو نو فنظر فيما قبلها بیا دې ما قبل دا ګوري کما مفتوح بیا ولا حرکت ورکه یتروي حرکت هذا چې حرکت دې عارضی دي وقف دې ما قبل لك اروون اروين كما في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم او که غیر مفتوح نو بیا باغ حذف کیږي الکه که غیر مفتوح نو بیا بس کیږي لکه لعدم الخفه في ما قبل ذکر ما قبل بیا خفيف نه لکه اتون كما تاسو اضربون ولا کوئی تضربون اتون یو شری كما فينا اغزوا القوم ويا امرد اغزي القوم الفاعل طاوين فاعل بدي سره دي طاوين باصل څنګه طاوين څنګه جوړ شو درې مې څه په کوچو دي دا یا حرکت ما قبل ته ورکل شو ها لیا حرکت څه نه کنه لیا حرکت ما قبل ته نه ورکول دي طاوين باصل څنګه یہ دو ير می اوله حصہ دا یا راغلا دلال کلمه مقابله کې مضمون ما قبل ته مکسور ده نو پیا ساګینه کا سبشي طاوین سبشي ایو ورته سبشي طاوین وسوي چې دلته کې دا قائل البر ولا قانون له چله چې تاسو یې چې کړه د الف د اسم فاعل نو ورسو واو راشي یا راشي نو واو وسه بدلو نو طاوین وای کنه نو موږ په کې دا خبرته کړو نو چې د ثلاثي مجرد هغه اسم فاعل چې د فاعلون بودن معنی د فاعلون وطن په کې تا نه ولدل طاوین خو د فاعلون بودن نه نه هلکه پوهیږئ ولا يعل واوه او دمه کو چې لګی دا ذکر کړی دا چې په طاوین کې څنګه اعلان نه شوی چې د دې په اصل په طوا کې اعلان نه شوی په طوا کې اعلان نه شوی او په طوا کې ول نه شوی په عین کلمه کې د لفیف عین کلمه او د لفیف عین کلمه کې قالبا ولا قانونو چې په فعل کې نه شوی نو په اسم کې ځکه په اعلال کې اسم د فعل دا به دی وتقول من الري او درينا بس ريان ريانان رواء ريان ريان ايضا لك پوهیږئ ولا بس ته زده کنه نو سبب وځه وتقول من الريان ثواب ختم بیا